زدني يا رحمن اشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدقت يا رب العالمين. سيدنا محمد وعلى دي آياتونو کې الله رب العزت فرمای ويا أيها الناس اے خلقو کلو خوراک کوي مما د هغه سنه فی الارض چې پزمکه کې دی حلالا حلال طیبا فاکیزه ولا تتبعوا وتاسو تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه یقینا دا شیطان چې دی لکم ستاسو د فاره عدو مبین دشمن د ښکارا. اوس دې نه الله رب العزت ته د حرام او د حلال لږ تمیز خیتا ته ونی وجه دا چې د انسان دا بدن کې دا وینه دا چې پاکي نو د ټوله کاته سم او که دا وینه چرته ګندش یا د دا غوښه د په حرامو جوړیږي نو بیا دا مسله کوي د بیا عبادت ته زړه نه کیږي دی بیا د کاترو ګډوډي. نو الله اسلام کې چې دینو حلال ډیر لوی اهمیت ورکړی شي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے د حدیث مفهوم دی بس حدیثونو کې راځي و یو کس چې د حرامو چې دینو معمولی هغه په سلورم ایسا یا یو ګوټو یا یو لږه شاندیسه دا د په دې بدن کې وي او دې د عبادت کوي نو د په دې عبادت کې ثواب نه کیږي د په عبادت کې ثواب نه کیږي فرض ادا کیږي دا نه چې فرض نه ادا کیږي. جزاک الله خیرا کثیرا فی الدنیا دا نه چې ثواب نه کیږي ثواب یې کیږي دا عبادت نه کی فرض ادا کیږي فرض ادا شو بس سلور کا د فرض د غاړه خلاص شو خو چې دا حرام کم پراته دي نو د دې د وجه د هغه ثواب نه کیږي. الله رب العزت د حلال توفیق راکړي. بیا الله رب العزت ورسره بل کې دولګو چې پاکیزه صفا خوراک ګنده خوراک مکوي. الله رب العزت وي څخه پمن ګنده خوراک مکوي او دا ګنده خوراک چې دی حلال چې دی نو دا په وینه کې څخه نحوست پیدا کوي دا چې دی نو روحاني تور ته بیماری روحاني تور ته به ګناهونه کوي یو کس به بیا زنا طرف ته ځي بیا به جواري طرف ته ځي بیا به چې دی نو دا یو کس خلک وی پلار سم زم سړی اوس وی ګوره زنا شروع کړه زوی چې دی حرام شروع کړه زوی چې دی نو لوپری شروع کړه زوی دا حرام کړي نو هغه دغه نسل نوځي که دغه نه ونوځي دغه نوسي نوځي بل نوځي خو چې چا سره د زیاتې کړي دا بسته نوځي. خیر نو او چې پاکیزه نه په منې څخه اکثر دا ښځې ځنې چې دی پودړي نو دغه چې دی نو دا بیا سړی چې دی نو دغه کې دا بیماری بیا داسې جسمانی طور لوښې څښای په مني یا چې دی نو اخوا به پوزه سوړ کې دی خوا به سمسی وي مثال په طور نو دا بیا سړی بیماری لکه د چینیانو څخه خوراک کوي ژوندی ته دا ویډیوګان چې ژوندی منګک راټینګ کې اخوري ژوندی سپی چې دی نو هغه ته ورولي کړي ته دکه شان چې دی نو په شکالي هر شي خوري الا بلا هر شي خوري نو چې هر شي خوري نو دغه کرونا وایرس ته اوس ځان ټینګ کړي الله دې معافي وکړي. اسلام داسې ښکلی دین دی عظیم دین دی برکت والا دین دی عظمت والا شان والا طاهر مطهر دین دی چې هغه تام پاکوي تا ته وایي چې دا بلم پاک کا او دنه بدن چې کوم هغې بیمارۍ هم درته وایي چې د دین هم ځان بچ کا چې کوم د چغلي د غیبت دی د بل حق والی وغیره دین هم بچ شي او دام درته ښایي چې دا نورې چې کومې بیمارۍ دي پاکیزه خوراک کوه چې د دین هم بچي. یا ایها الناس
اے خلکو کولو خوراک کوي مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا حلال طیبا پاکیزه نور چې بیا حلال شو ستا وس کېږي ښه خوراکونه کوه اسلام منع نه ده کړی هېڅ بیسه پیسې ډېرې بېځایه مه لګوه او بخل هم مه کوه داسې بخل هم مه کوه چې شومې چې سړی درله په سر تماچه کېږي هم درته وایي چې راځه پروګرام وکړه په سر درله تماچه کېږي هم پروګرام نه کوې داسې شوم یا چې دی نو بلکل چاړه درله په سر کېږي چې راځه نن خو دا پروګرام وکړه او ته ورته چې نه کوم په قسم هم نه کوم بیا 10 روپۍ لګي نو داسې هم نه بس درمیانه نو حلالا طیبا حلال پاکیزه ولا تتبعوا الله رب العزت وی تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه یقینا دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین ښکاره دشمن دی دی خو تا سره ښکاره دشمني کوي شیطان چېرته اوسه پورې دا نه دی غوښتې هېڅ چرته هم دا نه دی غوښتې د آدم علیه السلام نه راواله تر اوسه پورې تاریخ ګواري هغه دا نه دی غوښتې چې یو انسان ته د ښېګړه ملو شي مسلمان څه کوي یو انسان ته کافر ته د ښېګړه ملو شي هغه دا نه دی غوښتې نو الله رب العزت وی دا ستا ښکاره دشمن دی او دی چې تا ته څه نیکي ښکاري هغې کې به هم د ده چلي یوه پیره داسې کار وشو چې یو بابا وی دا دیوال سوري ته ملاستو نو وی چاوړه کو چې پاسه چې پایسو نو ورته چې دیوال لا پرېوځي اتفاقي کار و چې هغه څنګه خوښه دیوال لا پرېوته نو دی ورته چې بچې تا خو ما سره ډېره ښېګړه وکړه تا خو ما سره ډېره نیکي وکړه ته څوک یې خیر هغه ورته ځان نه خو په انساني شکل کې وخو ډېره وخت پس ورته چې وایي بابا هغه سل پیرې چې ورته تا راځې کنځلې کې زه هغه یم نو ده ته به هم چا جاهل خول چې کنځلې کوه شیطان د په شیطان کنځلو باندې خوا نور هم خوشحالېږي اعوذ بالله وایه بل څه وایه ده به ورته راځې سل ځله کنځلې کوي ورته چې ته شیطان یې وایي شیطان خو داسې ښه کار نه کوي ده ورته چې ما ښه کار نه کوه وی ته بوډا یې ټول عمر دی چې دې ګناهونه در نه شوي یو څه بل څه که دیوال در باندې راپرېوتی حدیث کې راځي چې دیوال لاندې ډېر څوک شهید دی نو ته به راته شهید شوي تا به م راته په جنت کې غړی نیغه نیغه کوله ما چې واره سمه رو ګودر درله وګورم چې شهید هو نه شي که نه چې یو ځای را سر ملګرې نو هغه د هغې کې څه چلي انه یقینا دا شیطان چې لکم ستاسو دپاره عدو مبین ښکاره دشمن دی انما پخه خبره داره یأمرکم چې دا شیطان حکم کوي تاسو ته بسوی د برای د ګناه حکم درته کوي والفحشای او تاسو ته د بې حیایي حکم کوي هغه وایي چې بې حیایي خوره که او دا چې دی د لوی لوی خلکو دا خبرې لکه دا ایوبي صاحب دا صلاح الدین ایوبي صاحب دا خبره ده هغه وایي چې کوم قوم ته غرقول غواړي نو په هغې کې په حاشي عامه یہ مسلمانانو کې دی په حاشیه عامه الله رب العزت ته مونږ ساتي او د دې لپاره د دې بلا عالی دي کله چې دینو دا نن سبا خو د موبایل وغیره دا زمان په دې باندې د فلمونو په ذریعه باندې د زنانو په ذریعه باندې په نورو مختلفو طریقو باندې دي دا خپل کارونه چې دا سر ته رسي نو الله رب العزت وی انما پخه خبره ده بشکه یأمرکم چې دا شیطان تاسو ته حکم کوي بسوی د باده د ګناه والفحشاء او د بې حیایي وان تقولوا او دی وایي تاسو ته علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ زړه کې به درته راولي چې مړه ته خو خدای پیدا کړم دا خدای چا پیدا کړه دا صحیح ده رسول الله سلام په حق دی نو دا دومره چې جنګونه شوي دي دا خو د په زوره مختلف خیالات به درته زړه کې راولي یا د ستا د خولې نه به مختلفې خبرې وباسي الله رب العزت وایي خو الله وایي دا ته که زړه ته رالې بس زر یې ختموه په خولې مه راولې زه تا په ګناه کې نه رانیسم الله وایي بس تا غاړه خلاصه ده زه دې نه راټینګوم بس د زړه نه یې زر ختموه او سوچ فکر پرې مه کوه ځکه چې دا بیا په زړه کې کار کوي نو ان تقولوا او دی وای تاسو علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو ته علم نشته د ځان نه خبرې د زړه ته راځي چې دا چلو کا هغه چلو کا دا او کا هغه کا او مختلف بیا الله رب العزت وی و اذا قیل لهم هر کله چې ویل شي دي ته د کافرانو ته ویل شي اتبعوا چې تابعداري وکړي ما د هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی چې دې ته وایي شي چې ګوره الله سره نازل کړي دي قرآن پاک د دې تابعداري وکړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنئ نو قالو دې جواب څه ورکوي قالو ووایي دي
بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کړې ده ما د هغه څه الفینا چې موندلي مو دي علیه په هغې باندې آباءنا پلار نیکه خپل زمونږ پلار نیکه چې څه کول مونږ خو هغه کړي دي لکه نن سبا چې ته چاته ووایې چې بهی څلوېښتي ضروري مه ګڼه دا مخکیني نه پوهېده دا ما نیابه چې کول نو ستا نیا دیوبند نه فارغه وسه یا یې نیکه دیوبند نه فارغ و یا ورته وایه چې د اسلام خلاف دا کار مه کوه دته اوس غوږ شه ورته وایي چې مثال په طور ته اوس ډولۍ راوړې و دې کې دی چې دې ډېګ لګولې دي و دې خوا دې ورسره قرآن پاک هم ایښی دی نو دا ښه خبره چې قرآن پاک خو دې خوا ډولکي د خیر د قرآن پاک داسې وړه بیا له وړه یا چې دې لاټین ډېر زیات مه بلوه خیر دې مړی که غریبانان له دا تیل مین ورکړه لاټین خو چې بلکې بیا ورته رڼا نو دا د خلکو بس هغه وهمات دي چې ته ورته دا مه کوئ دا زموږ مشرانو کړي دي قالو وای دي نو ځینې کارونه چې مشرانو کړي کم سم ښه خبره ده لکه مشرانو دا کارونه کړي دي چې د چا کار غم مو شي ولا روټۍ وړي دا اوس ښه خبره ده د هغه په غم کې هغه سره شرکت دی په هغه باندې به سخته یساني به پرې راشي یا واده نو خلکو کرچېدي ګڼه ګوڼئ بل کس چې ور وړي نو بس دا ښه خبره ده نو ځینې کارونه ښیي او ځینې کارونه لکه د خیر ختمونه شو دا نور ختمونه شو دا نه یې پکار چې کم رواجي کارونه وي او د اسلام خلاف قالو نو د کافرانو به هم دا وي بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کړې ده ما د هغه څه الفینا چې موندلي مو دي علیه په هغې باندې آباءنا پلار نیکه خپل او اوس الله رب العزت عجیبه توړ کوي د دې د خبرې الله وی اولو کان آباهم اگر که د دوی پلاران لا یعقلون نه پوهېده شیئا په هیڅ څیز ولا یهتدون او نه هغوی لاره موندونکي نه هغوی لاره موند هغوی په سره پسه پوهېده نه په کوتاو بوتاو نه پوهېده الله رب العزت وی او دی چې دی نو دی وی چې هغوی موږ ته لار ښودلې ده نو داسې نه دي پکار اوس الله رب العزت وی د دې مثال ورکوي د کافرانو ومثل الذین او مثال د هغې کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی کمثل الذي په شان د هغه کس دی ینعکو چې اوازونه کوي څاروو ته بما په هغه څه باندې لا یسمعو چې نه اوري دا څاروي بما په هغه اواز سره یا بما په مضبوطې چغې سره لا یسمعو چې نه اوري دا څاروي الا دعان مګر بلنه و نداء او چغه مثال په طور څاروي ته یو کس اواز کوي نو بس هغه عادت بس دونه پوهېږي چې د مالک میزان طرف ته رابري نو اکثر څاروي د هغه طرف ته راشي یا بس نیغ نیغ ورته ګوري چې بس دا مالک چغه مغه وایي بس کټې مټې په دې باندې پوهېږي چې بس دې کټې کټې کوي هغه اواز خوري نو بس الله رب العزت وایي دې کافر ته چې ته تبلیغ وکړي نو په ده څه اثر نه کوي بس دې داسې نیغ نیغ درته ګوري دې بس صرف دا وایي چې ما ته اواز کوي او چغه وایي بس نور په دې عمل نه کوي وجه څه ده الله رب العزت وایي سمم دي کاڼه دي بکمون ګونګیان دي عمیون ړانده دي فهم لا یعقلون بس دوی نه پوهېږي الله وایي دوی نه پوهېږي دا د دې د حقیقت سترګې پټې دي د حقیقت ویل دي نه کوي د حقیقت اورېدل نه کوي الله دې وساتي بیا الله رب العزت بیا فرمایي تا ته وایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو ای سړو او ښځو کلو خوراک کوئ من طیبات د پاکو څیزونو نه ما د هغه څه نه رزقناکم چې درکړي مو دي تاسو له رزق هم ګرځولې تاسو لره الله رب العزت وایي چې کوم رزق مې درکړی نو پاک رزق خوره ګنده مه خوره حلال خوره حرام مه خوره وشکرو او شکر وباسئ لله د الله رب العزت ان کنتم که چرې تاسو په داسې حال ایاه تعبدون که چرې تاسو د دغه الله خاص د دغه الله عبادت کوونکي که چرې د دغه الله عبادت کوونکي نو بیا صرف د هغه شکر وباسئ د هغه شکر کوي او د علماو ته چې کوم نیکان تیر شوي هغوی ته باقاعده پته لګي باقاعده لکه یو دا زمونږ د سیمې لوی د عالم محمد علي لاهوري رحمت الله علیه د هغه باره کې مشهوره و چې هغه په حرام او حلالو کې تمیز کولی شي نو یو پیره داسې کار وایي چې علما وایي چې راځئ په ده باندې ټرای کړو نو هغې یو سیو چې دی هغه د حرامو واغېشتو او نور چې دی نو د حرامو حلالو هغې ګډ وډ کړو چې کله هغه ته مخې ته کېښودو وایي جي راځئ موږ سره څه خوراک وکړئ نو هغه ته حرامو والا جدا کړو او حلالو والا یې پرېښودل نو الله رب العزت وایي چې دغه حلال شیزونه چې دی دا پاکیزه وخورئ او اوس هم دغه شوډاګو باباجي صاحب ژوندی دی هغه وایي
وی چې په کومه روټۍ باندې به زنانه د الله نوم غشتې وي ما ته پته لګېدلی ما به ورته چې په دې د الله نوم غشتې او په دې نه دی غشتې 104 سال عمر دی لوی بزرګ نو یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو کلو خوراک کوئ من طیبات د پاکیزه شیزونه ما د هغه څه نه رزقناکم چې رزق هم درکړی تاسو ته وشکرو شکر وباسئ لله د الله ان کنتم که چېرې تاسو ایاه تعبدون خاص د دغه الله عبادت کوونکي اوس الله رب العزت فرمایي وایي ځینې شیزونه مې حرام کړي دي په تاسو باندې نو هغې له به ګوتې نه وړئ ښه هغې له به خواره نه ورځي او چې کوم حلال دي هغه خوره چې څومره خوړی شي الله در باندې بندیز نه لګولي البته د طب دا مسله د ډاکټرۍ چې زیات مه خوره چې نقصان درته نه انما یقینا پخه خبره داره حرمه چې حرام کړي دي الله رب العزت علیکم پتاسو باندې المیتة مردار در باندې الله حرام کړی ده داسې مه کوه لکه هندوان هم داسې کوي او دا چیناوال هم داسې کوي هغې چې دي نو چې دا څاروي هم خوري نو ړومبې یې مړ کړي داسې یا چې په خپل مرګ مړي نو هغه خوري او چې کله حلال شي نو بیا یې نه خوري نو الله رب العزت وایي داسې مه کوئ و د کافرانو په زمانه کې به داسې وه اسلام چې د دې ښځو له عزت ورکړی د کافرانو نه دی ورکړی د کفر په زمانه کې به د کفر زمانه کې هغې کې به داسې وه د جاهلیت په زمانه کې چې کم چرګه چې دا به مړه شوه په خپله مرداره به شوه یا کم څاروی به په خپله مردار شو یا کم څاروي نه به مړ لکه څه به وشو هغه به مړو نو د زنانو ته به وي چې تاسو دا خوړی شئ خو چې کم به ژوندي هغې حلال کړه نو ورته وی د دې نه به خوراک نه کوئ د دې نه به تاسو خوراک نه کوئ نو مرداره به پې خوړه او حلاله به پې نه خوړه نو الله رب العزت وایي داسې نه انما یقینا پخه خبره دا ده حرمه چې حرام کړي دي الله رب العزت علیکم په تاسو باندې المیتة مردار والدم او وینم الله رب العزت په تاسو حرام کړی ده دا ځینې خلک یې څاروي حلال شي د هغې هغه وینه وي دا دې لپاره ښه دا وغیره دا هسې بس د خلکو هغه ذهني کارونه دي نه وینه چې ده الله رب العزت حرام کړې ده کومه وینه چې بهیږي ها هغه بهیدونکې وینه نور چې کومه وینه د غوښې سره ټچ وي دننه بدن کې هغه چې ده نو هغه څه حده پورې جایز ده که لاسه پورې مو لګي وغیره ځینې وخت چې دی نور څه مو شي هغه جایز ده خو دغه وینه چې دا مرداره ده دا بدن نه نقصان ورکوي دا الله حرام کړې ده ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر دا الله رب العزت حرام کړی ده د خنزیر غوښه دام ته نشي خوړی وما او هغه څه اهل به لغیر الله چې نوم واغستی شي په هغې باندې علاوه د الله تعالی نه د الله نه علاوه د بل څه نوم واچوي دا د پیر بابا په نوم باندې دی دا د پلانکي په نوم باندې دی نو دا چې دی دا الله رب العزت وایي مه خورئ یا د بت په نوم باندې داسې وکړه څاروي حلال که او ثواب یې پیر بابا ته بخي او که پلار ته بخي خو د پیر بابا نه زیات حق په تا د مور او پلار دی ځکه چې پیر بابا خو به بیا هم چېرته نیک عمل کړي او زمونږ خپله داسې یو نو مشرانو به هم کیدی شي کارونه کړي خو کمزورۍ یې خامخا نو هغه خو نیکان خلک د خپل مور او پلار ته وبخه چې ثواب ورته ورورسي یا ټول امت ته بار وبخه ټولو ته هم ثواب رسي پیر بابا به هم پکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ثواب ورسي صحابو ته به ورسي ستا مور او پلار ته به ورسي وما اهل به لغیر الله که 10 روپۍ ته ورکړي یا یو پېره درود شریف ووایه ټول امت ته وبخي نو هم ټولو ته وررسي او تا ته هم مکانونه دررسي وما اهل به او هغه چې واغستی شي په هغې باندې لغیر الله نوم د غیر الله د الله نه علاوه د بل څه نوم پې واغشتی شي فمن اضطر بس نوی دی غیر باغ نوی سرکشی کوونکی دی سرکشی کوونکی نوی ولا عاد او نوی د حد نه تیریدونکی چې دی سنوی سرکشی کوونکی نوی ولا عاد او د حد نه تیریدونکی نوی اوس فمن اضطر هغه څوک چې مجبوره کړی شو اوس دی مجبوره شو خو دې د حد نه تیریدونکی هم نه دی او سرکشي کوونکی هم نه دی نو الله رب العزت فرمایي چې په ده باندې څه ګناه نشته فلا اسم علیه بس په ده باندې څه ګناه نشته ان الله یقینا الله رب العزت غفور رحیم بخښنه کوونکی او رحم کوونکی دی اوس دا دې ځای کې خو دا حکم وشو چې اوس دې ځای کې یوه مسله ده نه یو کس چې دی نو هغه مجبوره شو مثال په طور یا خو له چا په سر باندې ټوپک تماچه کېښوده مړکۍ یې ورته وي چې دې نه شا به لږ وخوره نو بس بیا خوړی شي یا چې دی نو دی داسې
په یو ځای کې چې د سر د سره د خوراک څه نشته هېڅ هم نشته او دې د تندې یا د لوږې مړ کېږي نو که د تندې مړ کېږي یو ګوټ شراب څکي شي دونه چې صرف ژوندی پاتې شي یا که د لوږې مړ کېږي نو بیا د خیر دی دا خنزیر غوښه که چېرته معمولي شانتې یا حرامه وي مرداره وي نو معمولي شانتې خوړی شي د دې چې دی نو دته اجازت شته او که د دې نه علاوه وي نو دا دته اجازت نشته بیا الله رب العزت وایي ان الذین یقینا هغه کسان یکتمون چې پټوي ما هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی من الکتاب د کتاب نه ويشترون او اخلي به په دې سره ثمنن قليلا لږې پیسې اولئک دا هغه کسان دي ما یاکلون چې دي نه خوري فی بطونهم په خېټو خپلو کې الا النار مګر اور اوس یو کس دی او هغه چې دی نو د دین مسله پټوي یا د کافرانو به چې کومې خبرې پټولي نو الله رب العزت وایي چې دی نه خوري په خپلو خېټو کې دا پیسې چې پکې مري الا النار مګر اور ولا يكلمهم الله او اوس دی له به الله سزا څه ورکوي چې کم د دین مسله پټوي کم حق خبره نه کوي نو الله به څه سزا ورکوي یو خو دي په خپلو خېټو کې گویا داسې دي چې اور خوري دي ته به د دنیا سکون هم نه بل ولا يكلمهم الله الله به دې سره خبرې نه کوي د رحمت والا خبرې به الله دې سره نه کوي یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا يزكيهم او نبا پاکوي دي لره ولهم عذاب الیم او د دې لپاره عذاب دردناک ته الله دې وساتي اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلاله چې اهلی گمراهی لره بالهدى په بدله د هدایت کې والعذاب او عذاب لره بالمغفرت په بدله د مغفرت کې ګوره د الله مغفرت پریدي او عذاب لري فما اصبرهم بس څومره لوی صبر دی د دوی علی النار په اور باندې یا څه شي دوی د دومره لوی صبر ورکړه علی النار په اور باندې ذالک دا چې بان الله یقینا الله نزل الكتاب نازل کړی دی کتاب بالحق په حق سره وان الذين یقینا ها کسان اختلافو چې اختلاف وکړو په کتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا دوی په لوري دی په لوري په ضد کې خامخا لفی شقاق خامخا دی په ضد کې بعید ډیر لري الله رب العزت موږ دغه نه وساتي